چې کلا با پرشي ارمانونو ته ګورم پمینا لګې دلې د داغونو ته ګورم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف شوق من الله بخوگی ما خوشحال. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. زمان جان محترم الله بخوگ ایمان خوشحاله کا ډیر ښکلې میاشته او ډیر ښکلې ساعتونه دي چې تاسو مونږه په دې وخت کې الله الہ العالمین د قرآن تکینولو او د دې ترجمې سعادت الله پاک کوم دینو مونږ ته راکړو. دا د الله پاک فضل و احسان دا زموږ خپله کمال نو ځکه په دې وخت کې تاسو وګورئ ډېره فساد زمانه ده. ډېر خلک به چې کوم دی موبایل ته ناست دي، څوک به په څه ګناه کې اخته وي، څوک به په څه کې. او تاسو مونږ نه الله پاک چې کوم دی د قرآن دا ناسته، د قرآن ترجمه او د قرآن تلاوت مقرر. زما محترمو الله پاک فرمایي اے د ایمان خاوندانو، څونه ښکلی خطاب، اے د ایمان والو روژه په تاسو فرض شوې ده، خو یوازې تاسو نه، تاسو نه مخکې خلکو باندې هم فرض. د څه لپاره؟ لعلکم تتقون، دې لپاره چې تاسو متقیان شئ، تاسو کې تقوا او پرهیزګاري پیدا شي. په دې زمانه کې تاسو وګورئ څونه خلک چې کوم دی په ګناهونو اخته دي. دې لپاره چې متقیان شئ. بیا فرمایي چې دا حدیث پاک کې راځي چې دا داسې موقع ده چې دا اول حصه چې کوم ده اول رحمت او دویمه چې کوم دی مغفرت او دا دریم حصه آخر عتق من النار، دا د اور نه د خلاصي موقع ده. د اور نه خلاصي موقع الله پاک چې کوم دی د انسانان د اور نه خلاصي. اوس فرمایي چې ګوره د یو مانځه نه بل مانځه پورې الله پاک کوم د تاسو زموږ ګناهونه غواړه معاف کړي. د یو جمعې نه بلې جمعې پورې الله پاک تاسو زموږ ګناهونه معاف کړي. او د یو رمضان نه بل رمضان پورې تاسو کوم دی یعنې تاسو موږ الله پاک مقرره کوي او ګناهونه معاف کوي. بیا فرمایي چې دا داسې کوم دی دا داسې میاشت ده چې د دې نفل چې کوم دی په فرض موجود کېږي او یو فرض باندې موجود کېږي. بیا څومره مقرره ځکه خو بزرګان هغوی به چې کوم دی په دې کې ختمونه کول، په دې کې به تراویح کولې، په دې کې به نوافل کولې چې څومره به کېدل. او بیا خصوصا دا اخري عشره دوه عشرې ختمې شوې، اخري عشره چې پاک کې راځي رسول پاک صلی الله علیه وسلم به په دې کې لنګ مبارک لک یعنې دا نه عبادت پرې کوو چې د هغې خپې مبارک به پټ شي. دا نو تاسو موږ له پکار دي چې موږ په دې کې چې کوم دی زنانو له پکار دي په دې کې موږ اعتکاف وکړو، ځکه د اعتکاف چې کوم دی دا ډېر لوی ثواب دی. او خصوصا په دې میاشت کې الہ العالمین دا قرآن کریم نازل کړی، نو قیامت په ورځ باندې به دا قرآن کریم او دا روژې چې کوم دی تاسو زموږ دپاره څه کوي؟ دا به شفاعت کوي. نو د قرآن شفاعت او د روژو شفاعت الله پاک به چې کوم دی نه منظور خامخا به، ولې دا د الله کتاب دی. ګوره نور کتابونه تاسو چې کوم دی تورات، زبور، انجیل وغیره د هغې یو هم حافظ نشته په مکة
او د قران کریم چې کوم دی هغه حافظان تاسو وګورئ زنانم دي نارینم دي الان کې د دې حفظ دا هغه چاته پته لګي چې چا کړی وي د دې حفظ داسې لکه د اوسپنې نه چې کوم دی چې چل او بیا ماشومان وګوره نو ځکه فرمایي چې دا قرآن چې کوم دی ما نازل کړی دی زه د دې محافظ یم زه د دې محافظ یم دې وجې نه یعنې بیا د په دې کې د اخري اشره چې کومه ده په دې کې سړی چې کوم دی تلاوت وکړي ذکر وکړي نو دونه ښکلې جګه ده چې په دې کې خصوصا اعتکاف د اعتکاف دا نه ثواب دی چې لکه سړی چې کوم دی څومره ځله اجر دی چې سړی 2 حجه او 2 عمرې وکړي نو د هغې ثوابونه څومره دي کم از کم په یو عمره باندې یعنې 3 لاک او په بلې 3 لاک چې کوم دی لګي څو 6 لاک شوي او په حج باندې کوم دی مطلب د کم از کم 10 لکه په یو لس په بل او دا قبول شوي څومره چې کوم دی ولې تاسو کو وګورئ حاجیان صاحبان چې راشي نو د بخاري شریف په اول کوم دی حدیث دی انما الاعمال بالنیت ولې که سړی زکات ورکوي یا سړی مونځ کوي یا سړی چې کوم دی نور کوي نو د هغې په زړه کې به دا ځي چې یاره ما ته څوک حاجي ووایي څوک راته ووایي چې یاره د عمرې نه سړی راغی لکه بیا خامخا دا راځي لیکن دا چې کوم دی دا داسې مخفي عبادت دی حدیث پاک کې راځي الصوم لي وانا اجزي به نو روزه زما لپاره ده او د دې چې کوم دی بدله به زه ورکوم د دې بدله به زه ورکوم دا چې کوم دی اوس چې څوک په خپله یعنې الله په قادر الله په خپله دې اجر وکړي نو څومره چې کوم دی ښکلی راځي په حج او په عمره باندې کم از کم یعنې نن سبا 30 لاک روپۍ 30 لاک او تاسو موږ خو مطلب دا دی چې 30 هغه روپۍ هم چا نشي ورکولی که وربې نن سبا چې اکثر د اکثریت کسانو ډېر وس نشته خو چې د چا وس ني که زه سوچ وکړم په دې زموږ په دې خاص کر په دې محله کې که څوک یعنې مطلب کوشش وکړي او د دې دا زکاتونه او دا فل خیراتونه دا صدقات او په دې مدرسه کې یا دې غریبانو له ورکوي نو زه یم چې یو کس هم غریب پاتې شي خو موږ وایو چې یاره که دا م ورکړو بیا به څه کوو وایي بیا به څه کوو شیطان موږ له څه کوي او وسوسې راچي حالانکې یعنې نیکي چې کومه ده هم د الله فضل باندې کېږي لا حول و قوة الا بالله او د بدۍ نه بچ کېدل هغه هم د الله په فضل باندې کېږي یو جنه فرمایي یو باچا د باچا وینځه وه هغه چې کوم دی هغه د ورځې به د هغه خدمت وکړو او د شپې به چې کوم دی به ولاړه وه او هغې به څه تهجد به کول من الجنة والناس دا به چې کوم دی ټول قرآن به ختم یو ورځ یو باچا چې کوم دی راپاڅېده او څه به یې ویلې دې دغه به دې وینځې به ویلې اله العالمینه ته په ما مینې یا الله ته په ما مینې دې چې راپاڅېده وي باچا ورته وایي چې دا څه ویلې ونې خدای په تا مین دی خدای په تا مین چې مه وایه تا څه وایي هغه ورته وایي ګوره باچا د خدای پاک په ما مین ځکه دی چې د ورځې ټوله ورځ ستا خدمت وکړم د شپې ما ځان ته ودرېږي د شپې ما ځان ته ودرېږي ولې د ورځې ته وګوره زه خدمت کوم او د شپې ما ځان ته ودرېږي الله ما مین نه یو څه ته چې کوم دی چې په تا باندې مین نه ټوله ورځ چې کوم دی ته بادشي وکړي او د شپې دلې اوده پروت یې الله نه یادي نو که الله ما باندې مین نه وي نو زه به ودروم ځان ته نه دا زما او زما د الله باندې کوم دی خپل منځ کې راږ دی ته چې کوم دی څه پیدا کړي ګوره داسې خلک تېر شوي دي تاسو مونږ وګوره اوس هم وګوره اوس شکر دی چې تاسو مونږ الله پاک دې مدرسې ته راوستو کم از کم یعنې د حقوق الله حقوق العباد وپېژنو ځکه ډېر خلک هم د دې زنانو د وجې نه اوس د الله پاک په نیز باندې د الله پاک په رحماني ګوره یو زنانه چې هغه چې کوم دی طلاق دا چې کوم دی بله لار شته نه چې یو طلاق چې کوم دی ورکړي نو هغه څونه معاشره او څونه قومونه چې کوم دی څونه دوه فرقې یعنې دوه قومونه هغه څونه خراب شي یو طرف ته بل طرف ته خلک خراب شي که نه دشمنۍ ته خبر وشي د څه د وجې نه د دوه طرفونه او چې همدغه چې کوم دی او همدغه رشته چې راشي دغه رشتې د وجې نه ګوره دوه طرفین څونه خوشحاله شي په مړي ژوندي کې دا څه د وجې نه دا د یوې زنانه نه
او چې کله دی کې علم ني دی کې چې کوم دی یعنی پوهه ني نو د هغه زنانه هغه نه چې کوم دی نه د خاون حق پیژني او نه د مور او پلار حق پیژني او نه د ګوان حق پیژني دی وجه نه ځان چې کوم دی هغه جوړ کړي نو څونه چې کوم دی معاشرت خراب شي دغه نمونه تاسو موږ پکار دي چې موږ د قرآن او د دې رمضان د دې چې کوم دی د دې یو منټ د دې دا ودسي ابس تیر نکو ځکه الله فرمایي افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون آیا جو تاسو دا ګمان چې تاسو ما عبث پیدا کړی او تاسو موږ ته نه راځي ولې نه داسې یو وخت روان دی چې دې زندګۍ د دې چې کوم دی یو تاسو موږ ته تپوس کیږي او حدیث پاک کې راځي چې د زنانه خو ډېر آسان کار دی ولې چې هغه د خپل شرابګاه حفاظت وکړي او د خپل خاوند چې کوم دی عزت وکړي او د هغه د خیال وساتي نو بس دا به څه وي دا به جنت داخلي داسې یو دغه واقعه راځي چې یو زنانه وه هغې ته چې کوم دی یو روژه خور دغه خاوند و هغه ورته وایي ما له خوراک په حق هغه وایي نه درکړو او تیارو مې ده نو وایي دا د الله په حکم دی چې دې وفا نه کړي نو وایي هغه چې کوم دی ډېره ووهله خو بیا یې مله پوښ نه کوله دا نمونه د زنانو چې کوم دی ډېر زیات خیر هم خورېږي او ډېر زیات شر هم ترې کېږي نو الله پاک تاسو موږ یعنې د شر نه وساتي بهرحال دا اعتکاف دا ورځې را روانې دي ډېرې ښکلي او تاسو موږ له پکار دي په دې کې چې کوم دی موږ عبادتونه وکړو او موږ چې کوم دی الله پاک سره جوړ وکړو ځکه حدیث پاک کې راځي چې یعنې هر انسان یعنې موږ ټول ګناهګاران یو خو بهترین انسان هغه دی چې هغه خپله یعنې ګناه نه توبه وباسي التائب من الذنب کما لا ذنب له توبه ویستونکی داسې دی چې دی الله سره رجوع کړي لکه چې دغه ګناه کړي نو په دې صدق باندې چې یاره آینده به نه کړو په خپلو کړو باندې پښیمانه شي دا موږ ولې چې کوم دی دغه موږ نن سبا داسې یو چې یاره موږ یاره مثال یو کار به دې کړی خو وایي دا موږ نه هم دی کړی خامخا په دې معاشره کې او خاص کر په موبایل نه ځان وساتو او موبایلو کې چې نن سبا کومه نمونه یعنې دروغ او دا خورېږي دا څوک خبر هم نه حالانکې وایي د ټول نه زیات دروغ دا دي چې یو خبره چې کوم دی ویني او بیا به چې کوم دی هغه یعنې هغه به ویم نه ابدانه خورې چې خلک چې کوم دی کې به ډېر او دې سره تاسو مونږ ګورئ د غیبت نه ځان وساتو ځکه دا غیبت دا ډېر دي چې عوام نه چې حواس په دې کې ډېر اخته دي او بیا داړو ګناه ګڼونه هلکه دا خپله چې کوم دی نو درنه پردې سپکه بل چې کوم دی دا وي چې دا وي تاسو یو بل قرآن کې الله فرمایي تاسو غیبت مه کوئ غیبت داسې شی دی لکه د مړ روغ غوښه خوراک نو موږ خو چې کوم دی د خبره د ژوندي غوښه هم نشي خوړی څونه چې کوم دی به دې ښکاري او بیا چې د مړ روغ غوښه خوري همدغه نمونه یعنې فرمایي چې دا غیبت دا نه لویه ګناه ده چې هغه د هغه نه به تپوس کړي یعنې مطلب دی چا غیبت دې کړي د هغه نه به ته معافي غواړې هله به کېږي او دا غیبت چې کوم دی وایي دا سري دا اشد من الزنا یو حدیث کوي چې دا د زنا نه زیات سخت دی ولې چې د هغې نه توبه وباسي نن الله به تاسو موږ ته معافي وکړي او غیبت دا نه لویه ګناه ده چې دا کوم انسان دې کړی وي د هغه نه به چې کوم دی په خپله د هغه نه به معافي غواړي هله به تا ته چې کوم دی هغه ګناه معاف کېږي نو تاسو موږ باندې الله پاک ډېر فضل وکړ چې دې قرآن ته کینولو او د قرآن ترجمه الله پاک دې قاري صاحب له او دې ټول علماو له شا په دې کې خدمت کړې وي ټوله دې الله پاک عمر دراز ورکړي او الله پاک دې دې له صله په دنیا او په آخرت کې ورکړي ځکه چې ډېر ښکلی خدمت یې وکړ او خصوصا تاسو لپاره چې کوم دی دا ډېره لویه موقع وه ځکه په دې موقع کې اوس بس چې روژه راشي نو هر انسان به خوب ته کار وي یو کس به تپوس کوو یاره ټوله به همداسې د شپې به همداسې ګرځم او د ورځې ودویم نو دې مطلب څه شی دا روژه خو چې کوم دی ځناور هم نیولی شي نه دا الله مقدر کړې ده چې دا قرآن او دا روژه دا تا په شفاعت کوي نو دا به د دې به ته حفاظت کوي روژه دا نه ده چې یاره به خوراک څښاک نه چې کوم دی نو تا منع وکړه بس چې کوم دی روژه دی نه روژه دا چې ستا به چې کوم دی د سترګو یعنې روژه وي ستا به د لاسونو ستا به ټول بدن هغه چې کوم دی څنګه چې ته د خوراک نه امساک کې د خوراک نه کې دا نمونه د ټول بدن به ستا روژه وي
او هغه روزه چې کې بتا غیبت ني هغه کې بتا بد کلامی ني وي هغه کې بتا کنزم ني وي نو ال روزه دا الصوم جنة ما لم يحرها روزه دا په غیبت باندې ماتيږي بیا فرمایي چې نه کیږي نه خو کم ثواب چې دې روزي هغه انسان ته نه ملوي تاسو موږ پکاري چې دې کې موږ د ناروا نه ځان وساتو او موږ الله پاک چې په خوشاله کو او خصوصا دا پېشمنی وخت چې کوم دی را پاسو الله پاک ته چې کوم دی سر په سجود کو الله سره جوړو کو او اجارو حدیث پاک کې راځي چې دا کم سترګې نه یعنی دا ماشي د وزر عمر چې کوم دی نه د دینه او بلاړي یعنی اوخته لاړه نو پاتہ سترګه باندې یعنی دوزخ اور چې کوم دی آرام شو سنوي مقرر او بیا په دې مقابله او وګوره کنه جبرئیل صلوات و سلام خیری کړی دي چې هلاک دي جا کس چا باندې رمضان راغی رمضان میاشت راغله د پکې مغفرت ونشو او رسول سلام په امین ویلي دي چې واقعي امین کس دي هلاک شي چا باندې رمضان مقال بیا رااله او د پکې مغفرت ونشو او وګوره سنوي مقرر واقعي دا اوس تاسو دې ته پیرو ګوره په دې رمضان کې یعنی چې په مخکې رمضان کې څوک هغه کوم نه چا په خیال او ګمان کوم نو هغه نشته ولې دا مونږ چې کوم نه یعنی دا ژوندګي ټیکټ خو څه نه د دې نه تلې بازار ته نه او دارونه په پردوخ په باندې راشي یاره سو شو اکسیډنټ کو یاره سو شو یاره مطلب نه بس جوړو خو بس پزله باندې چلو شو مړ شو ها نو دا تاسو موږ الله پاک لوی مقرره کړی دا چې دې موقع موږ پیدا والو او الله تصرف جوشو دا سو خبره وکړي الله پاک موږ له پرې باندې عمل کو توفیق راکړي او دعا به زموږ بولی سے کوم دی یعنی سوال شي موږ کولای وو چې الله پاک تاسو موږ له